السلام علیکم د شوګر په باره کې به تاسو ډېر اورېدلي نور به هم اورئ خو تاسو ته به دا پته نه وي چې دک شوګر راځي ولې د دې وجې څه دي د دې نه علاوه دا چا باندې په اسانۍ سره راتلی شي د دې علامات څه دي او که چېرته په تا باندې شوګر نه نو د دې نه به ځان څنګه بچ کوو د دې نه علاوه د دې شوګر څومره قسمونه دي زما نوم شایان خان تاسو ګورئ چینل هیلث اویرنس نن موږ راغلي یو تاسو سره په یو نوي ویډیو کې او هغه دی ډایبیټس ملایټس مطلب شوګر Sugar diabetic mellitus دا کوم بیماری ده diabetic mellitus is a condition in which body does not produce enough insulin diabetic mellitus دا یو هغه کنډیشن دی یو هغه حالت د باډي چې په دې کې زموږ باډي زموږ جسم انسولین پوره نه جوړي انسولین پکې نه جوړيږي کم جوړيږي یا بالکل نه جوړيږي or insulin usage in body not take properly as a result body sugar level high یا انسولین جوړیږي خو د انسولین چې کومې دروازې دي ریسپټر دي هغه بند دي یا هغه پراپر طریقې سره یوز کیږي نه انسولین د هغې د وجې په باډي باندې چې کوم د باډي چې کوم شوګر لیول دی هغه های او دکې حالت ته موږ ډایبیټس ملایټس وو اوس دک ډایبیټس ملایټس د دې څو قسمونه دي هر یو قسم جدا جدا دی ټایپ 1 د باډي پروډیوس لیټل اور نو انسولین په ټایپ 1 ډایبیټس ملایټس دی کې باډي چې کوم دی اړو انسولین جوړی نه د سره په باډي کې انسولین جوړیږي نه ټایپ 2 چې کوم دی د موست کامن ویر باډي ډز ناٹ یوز انسولین دا ډیره کامن ده په دنیا کې او په دې کې دا حالت دی چې باډي چې کوم انسولین لیول له انسولین ای های خو انسولین یوز کیږي نه Type 3 gestational diabetes develop during pregnancy and disappear after delivery but it increase risk of type 2 gestational diabetes دا په حامل زنانه کې کیږي چې کله بچي پیدا شي هغې نه بعد دا ختم شي او که چېرته د دې پراپر طریقې سره علاج ونه کړی شي دې نه ځان بچ نه کړی شي نو د دې نه اخر کې د دې نتیجه په ټایپ 2 ډایبیټیز مطلب دکه gestational diabetes ټایپ 2 ډایبیټیز ته پیر کنورټ کیږي اوس مونږ خبره کوو چې ډایبیټس ملایټس وجوهات څه دي هغه قسمونه چې مونږ وایو د هر قسم وجوهات دي اوس دغه وجوهات څه دي کازز راځو فیملی هیسټري په فیملی هیسټري په بعضې خاندانونو کې دا بیماری مخکې نه وي دین علاوه اوور ویټ اور اوبیسټي د چا چې موټاپی مطلب ویټ د حد نه سیوای په هغې باندې دا ډایبیټس ملایټس دا ډیره کامن ده دین علاوه لیک آف فزیکل ایکټیویټي فزیکل ایکټیویټي مطلب ایکسرسایز نه کیږي واکینګ نه کیږي رننګ نه کیږي دین علاوه ان هیلثي ډایټ پراپر طریقې سره خوراک نه کیږي دین علاوه های بلډ پریشر مسلسل سیوای خو د هغې علاج نه کیږي دین علاوه هیسټري اف ګیسټیشنل ډایبیټیز تاسو ته ما وویل چې چېرته په یو زنانه باندې داسې بیماري راغله انکریزینګ ایج د عمر سیوا کېدو سره ډایبیټک ملایټس جوړېدی خبره کوو چې دکې ډایبیټس ملایټس د دې شوګر علامات څه دي د دې بار ته واړه راځي واړه یورین برته راځي ایکسیسیو ترست بار ته تنده لګي دین علاوه انکریزینګ هنګر لوګه بارته ډیره زیاته لګي او ان ایکسپلینډ ویټ لاس بلا وجه بری ویټ لاس کیږي وزن بری کمیږي بلا وجه بلډ ویژن نظر بری بلر بی صحیح صفا بنی دین علاوه سلو هیلینگ اپ واؤنڈ زخم بری په مزه هیل کیږي دین علاوه فریکوینټ انفیکشن اسانی سره بارته انفیکشن کیږي جراثیم برته په اسانی سره اٹیک کوي دین علاوه فیټیګ اینڈ ویکنیس کمزورې به زر بستړی کیږي او کمزورې به ډایبیټس ملایټس ارڅه خو مونږ وایو اوس خو د دې نه ځان څنګه بچ کوو ځان بچ کول دا ډیر اهم دی ډیر امپارټنټ دی دې نه به ځان بچ کوو اول ایټ بیلنس اینڈ هیلثي ډایټ بیلنس داسې خوراک وکړو چې هر څه ویټامین پیټس کاربوهایډریټ پروټین دا هر څه پکې نارمل لیول باندې او هیلثي ډایټ وکړو ان هیلثي ډایټ نه به ځان ساتو دین علاوه ایکسرسایز په ټایم به خپل ریګولر ایکسرسایز وکړو مینټین هیلثي باډي ویټ د خپل باډي ویټ به په مینټین لیول باندې ساتو دین علاوه اوایډ شوګري ډرینک
څومره شوګري ډرینک چې دي کولډ ډرینکس وغیرہ دینه به ځان ساتو او دین علاوه ډو ناٹ سموک سموکینګ نه به ځان ساتو چې سموکینګ نه ځان وساتو نو ډېرو بیمارو نه ځان وساتو دین علاوه هیو ریګولر بلډ شوګر چیک اپ خپل بلډ شوګر به په ریګولر بیسس باندې به چیک اپ کوو او اکه چیک اپ په مطابق د اکه بلډ شوګر په مطابق به خپل خوراک چې اډاپټ کوو دا د شوګر په باره کې دا ډیره امپورټنټ ده دا نورو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ او سپورټ کړئ والسلام